د لسټوني مار عادت شوی قاتل چارلز سوبراج د خوشي کېدلو وروستو فرانس ته ورسېدو. چارلز سوبراج چې د 1900 په لسیزه کې په ټوله ایشیا کې د ګڼو قتلونو ذمہوار بلل کېدو. په نیپال کې نږدې د 20 کاله بند وروستو د حالي پروس فرانس ته ورسېدو. د نیپال ستر عدالت د شروع پروس حکم ورکړو چې سوبراج پرېږدي. هغه ناروغه دی. د جمعې پروس چې هغه خوشي شو او د کډمنډو په هوایي میدان کې جهاز ته وختو نو د ای پی خبريال ته ویل زه بی ګناه یم. د سوبراج په جون د سرپنټ یا د لسټوني مار په نامه بی بی سی او نټفلیکس ډرامه هم جوړه کړې و. د سوبراج د قتلونو طریقه واردات داو چې د قیمتي کانو د سوداګر په توګه به د خلکو سره دوستی جوړه کړه، بیا به نشه ورکړه، بیا به لوټ او قتل کړل. سوبراج د جمعې پروس په جهاز کې د فرانسې خبري جنسیت ویل زه احساس کوم خو ډیر کار راته پروت دی. زه باید د نیپال د حکومت په ګډون په ډیرو نورو خلکو د تاوان داوا وکړم. د هغه نه چې کله وپوښتل شو چې آیا هغه فکر کوي چې په هغه د عادت شوي قاتل تور غلطو، اتویا کلن ویل چې او پیرس ته په رسېدو هغه د هوایي ډګر د یوې سرچینې په وینا د اضافي پیژندنې لپاره ایمیګریشن پولیسو بوتلو. د هوایي ډګر سرچینې ویل چې هغه په فرانس کې مطلوب نه دی خو چې کرا تصدیق یې وشي بیا به خوشی کوي. سوبراج په سیګون کې زیږیدلی وو. پلار یې هندوستاني او مور یې وینتانامې وه. واده د یوې فرانسیسي سره کړی وو. هغه د جرم په لار روان شو او په کال 1995 کې په تایلند کې گیر شو. سوبراج د یوې ځواني امریکایي مېرمنې په وجنه کې ښکیل شو چې مړی په ساحل موندل شوی د لامبلو وړې جامې یا بیکنی اغوستې وه. د بیکنی قاتل په نوم د شهرت وروسته معلومه شوه چې سوبراج د 100 نه زیات قتلونه کړي وو. هغه په 1996 کې په خین کې ونیول شو او اخر کې هلته 21 کاله په زندان کې تیر کړل. په کال 1986 کې هغه د زندان ساتونکي په نشه بهوش کړل او تښتېدو. خو څه وخت وروسته په ساحلي صوبه ګوا کې بیا ونیول شو. په 1990 کې خوشي شو. پیرس ته لاړو او هلته به په پیسو خبريالانو ته انټرویوګانې ورکولې. په 2003 کې بیرته نیپال ته لاړو. سوبراج هلته په یو کسینو کې جواری کوله چې د همالیا ټایم ورځپاڼې خبريال جوزف دغه تن وپېژندلو او ونیول شو. دغه تن فرانسي خبر رسای جنسیت ویل چې هغه بې ضرره ښکارېده. دا د نیکمرغۍ خبره وه چې ما هغه وپېژندلو. زه فکر کوم چې دا د تقدیر لوبه وه. په نیپال کې عدالت سوبراج ته په 1995 کال کې د امریکې د یوې سیلانۍ زنانه د وجلو په تور د عمر بند سزا وروله. 11 لسیزه وروسته هغه هم د هغې د کاناډا ملګري په وجلو مجرم وګڼل شو. د جمعې پر ورځ د قطر ایرویز سورلو په منځ کې د ای پی سره په خبرو کې سوبراج ویل چې هغه په نیپال کې په وجلو ګناهګار نه دی. هغه ویل چې په نیپال کې د صوبایي عدالت نه تر ستر عدالت پورې ټول قاضیان متعصب وو. هغه زیاته کړه چې زه په دې قضیو کې بې ګناه یم. سمه ده نو زه باید د دې لپاره بد یا ښه احساس نه کړم. زه بې ګناه یم. دا په جعلي اسنادو جوړ شوی دی. د تایلند د پولیسو افسر چې د انټرپول سره کار په 1986 کې د نیول کېدو په برخه کې مهم رول لرلو سوبراج دې ته مجبور کړو چې تایلند ته واستوي. اوس پولیس ویلي دي چې د هغه په خوشي کېدو اعتراض نه کوي ځکه چې هغه او مجرم دواړه اوس ډېر زاړه شوي دي. زه فکر کوم چې هغه ته د خپلو کړو سزا ملو شوه. علب خان شرپو دلبر نیوز 400 د لسټوني مار